boil la mana the boil come scientist da gala da scientist da ganu mo Robert Boyle دا اغلا پیش کړی و په 1662 کې او دا کلاته موږ سو بوایل لا د بوایل په دالان دی دا په یو سټیټمنټ کې ډیسکرایب کړی و په دې لا کې موږ درې شیزونه اخلو بیسیکلی یو په والیوم یو په پریشر یو ټمپریچر او دا ټمپریچر دا په موږ کانسټنټ ایدو دا به کسی کانسټنټ یعنی دا به نه چینج کیږي د ریبورډ بوایل د والیوم او د پریشر په منځ کې ریلیشنشپ دا ډیسکرایب کړي چې د والیوم او د پریشر په منځ کې ریلیشنشپ څه شی دی په یو سټیټمنټ کې او د سټیټمنټ نه راتلو ته مخکې موږ اول راځو ایکسپریمنټ ته ولی چې کله ایکسپریمنټ وشي نو وروسته سټیټمنټ پیش کیږي سټیټمنټ یا لا راځي چې کله ایکسپریمنټ وشي چې ایکسپریمنټ نشي نو نه لا پیش کیږي نه لا د ایکسپریمنټ نو چې کله ایکسپریمنټ وشي وروسته به څه کیږي لاز راځي نو ایکسپریمنټ کې موږ د شیر کو جو 2 سلندرز بوالو یو دا سلندر شو بل شو یو دا په دې کې یو پسټن لګیدلی سي او دا پسټن داسې دی چې دا موویبل دی یعنی ښکته او پورته دا څه کوي موشن کوی شي پسټن پرې لګېدلی په دې باندې د پاسه نه پریشر دی دا به څه شی دی پریشر دی هغه پریشر فرض که ما واخیستو 1 atm یا دا 1 atm برابر دی د 1.01325 ملټیپل 10 کی پاور 5 پاسکال یار دی برابر دی دا ما واخیستو په دې 1 atm پریشر باندې چې د دې کم والیوم دی هغه فرض که ما واخیستو 2 dm کیوب دا دې ما والیوم واخیستو بس راځو دی بل سلندر ته په دې کې یو پسټن لګېدلی او په دې باندې څه دی پریشر دی او هغه پریشر ما کنسیډر کو 2 atm 2 ایټماسفیرک پریشر په دې 2 ایټماسفیرک پریشر باندې دې والیوم راغلی 1 dm کیوب اوس ګورئ دلته پریشر شو 1 ایټماسفیرک پریشر او والیوم شو 2 dm کیوب دلته پریشر 2 ایټماسفیرک پریشر شو والیوم شو 1 dm کیوب معنا دلته چې پریشر کم او والیوم سیوا اوس چې پریشر ته سیوا کې نو والیوم څه کېږي کمیږي دا ولې کمیږي نو دا ګیس چې کوم دی ګیس نو دا د دې پارټیکل د یو بل نه جدا جدا دي نو دا څه کېږي کمپریس کېږي موږ ګیس آر کمپریسیبل ګیس چې دی کمپریسیبিলিټي به د کې شته دی معنا چې فورس پر راشي نو دا څه کېږي کمپریس کېږي نو چې فورس سیوا شو نو دې باندې څه شو پریشر سیوا شو نو دې څه شو کمپریس شو او والیوم څه شو ډیکریز شو دا زموږ سره ایکسپریمنټ اوس دې ایکسپریمنټ نو څه کوو سټیټمنټ نو باسو نو سټیټمنټ دې څه دی د والیوم of gas is inversely proportional to applied pressure, providing temperature remain constant. کله چې موږ ټمپریچر دا کانسټنټ ورکو نو د ګیس چې کوم والیوم دی هغه به د پریشر سره انورسلی ریلیټډ یعنی چې پریشر سیوا کې نو والیوم څه کېږي ډیکریز کېږي او که پریشر کمې نو والیوم څه کېږي سیوا کېږي اوس راځو والیوم دا انورسلی پروپورشن دی شته پریشر ته کله چې انورسلی پروپورشن موږ 1 over فیکټر لیکو نو والیوم is equal to یو کانسټنټ بوله کو k is equal to divided by p دا شو اوس دا د k ته موږ څو کانسټنټ اف بوایل دا کانسټنټ اف بوایل یعنی ساين اف پروپورشنالټی چې موږ ختمو نه یو به از ایکوال ټو لګو به یو کانسټنټ لګو کانسټنټ موږ کې ولګاو اوس دا کانسټنټ موږ روباسو د والیوم ختمون سره کراس ملټیپلیکیشن وکي نو k از ایکوال ټو vp دا راځي سره
اوس راځو موږ پریشر پاس ته په دې باندې چې کوم پریشر لګېدلی څه شی پریشر آن سلندر پاس هغه برابر شي K از اکول ټو اوس ګورئ دلته چې ما پریشر لګولی که نو 1 اټماسفیریک پریشر دا ما واخیستو P1 دلته چې کوم والیوم راغلی په دې پریشر باندې هغه ما واخیستو چې شی V1 اوس دا پریشر څه شی ما کنسیډر کوم P2 او دا څه شی V2 اوس ګوره دا کیر څه برابر دی د V په برابر دی که نو هلته څه شی دی والیوم V1 دی او پریشر څه شی دی P1 دی نو K به برابر شي څه شی د V1 P1 دې برابر شو ور پریشر آن سلندر 2 دا به برابر شي څه شي پس والیوم د څه شي موږ اخیستی V2 او پریشر هم څه اخیستی P2 هم اخیستی دا برابر شي د V2 P2 اوس ګورئ لیفټ هینډ سایډ برابر شو که نو دا دی نو لیفټ هینډ سایډ برابر شو نو رایټ سایډ به هم څه شي برابر شي نو دا برابر شو د V1 P1 از اکول ټو V2 P2 اوس په دې کوېشن باندې چې څومره نومیریکل تاسو سره دي نو تاسو په اسانه سره څه کېږئ سال کولی شئ